موجوده گورنر دا لرې کیږي او افتاب احمد خان شیرپا هغه گورنر جوړیږي. بل طرف ته جی د جنرال علم خټک نوم هغه هم زیر گردش دی او دې باندې هم رابطې هم شروع دي، بحث هم شروع دی او هر چا خپل ځان دپاره دې ټایم کې لابینګ هم شروع کړی. عالم خټک صاحب هغه هم وړوکی نوم نه دی، دا هم پکې خبره منځته راغلې ده چې پرویز خټک صاحب دغه نوم هم په دې کې اخیستی شي چې مشرای نه پس چونکې گورنر د اهم پوسټ چې د تیر الیکشن کې کمی حلقې چې گورنر باره کې خبرې کوي نو کېدای شي چې پرویز خټک صاحب گورنر شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو، خیبر پښتونخوا کې سیاسي حل چل او دې ټایم کې د سیاسي چې کومې سرګرمیانې دي نو زه ګورم ټوټل فوکس هم په خیبر پښتونخوا دی او سرګرمیان هم دلته شروع دي. وزارت اعلی د حل چل نه پس اوس د گورنر خیبر پښتونخوا حوالې سره اهم تفصیلات او سرګرمیان را روانې دي او ډېر غټ لابینګ بلکې نامینیشن پکې شروع دی. مختلف نمونه د گورنر خیبر پښتونخوا د طرف نه را روان دي او دغه د صوبې چې کوم سیاسي صورتحال دی نو هغې کې ټایم په ټایم ډرامایي تبدیلیانې هم را روانې دي. مونږ نن کتل چې په خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغې د کابینې حوالې سره د صوبې امن و امان حوالې سره د مختلفو کمیټیانو اجلاسونه دا نن شوي دي او هغې کې اپوزیشن چې کوم ارکان نو هغه هم پکې شامل شوي دي او دې کې غټې او دلیرانه فیصلې شوي دي. د امن و امان حوالې سره چې کوم د اجلاسو نو هغې کې د ملیټري اپریشن حوالې سره هم خبرې وشي. امن و امان حوالې سره نو ظاهره خبره د دې باندې به خبرې دې کې دننه ډېرې شوي دي، د پولیس ریفارمز حوالې سره، پولیس ته سهولیاتو ورکولو حوالې سره. نو دا مختلف قسمه خبرې او فیصلې هغه شوي دي. زه ټولو نه اولنۍ خبره کومه خیبر پښتونخوا کې چې کوم وزیر اعلی نن بیا اعاده کړې ده او فیصله یې کړې ده چې خان سره به ملاقات کومه. د خان سره ملاقات دپاره چې کوم لیست جاری شوی دی نو هغې کې 2 لیستونه دي. دا هم یو ډرامایي اندازې، یو د سلمان اکرم راجا د طرف نه جاری شوی دی چې هغې کې لیست دی، نومونه دي پکې. سلمان اکرم راجا د طرف نه چې کوم لیست جاری شوی دی نو هغې کې وزیر اعلی سهیل افریدي او سپیکر بابر سلیم سواتی، اسد قیصر او جنید اکبر او تیمور جګړه او مسټر اسد الله خان صحافي د نوم پکې شامل دی. په چې کوم سلمان اکرم راجا د پی ټی آی وکیل او د باره کې عمران خان ویلي چې یاره دا زما حوالې سره لا چې کومې اهمې فیصلې دي، اهم پیغامونه دي نه به د په ذریعه راځي. بل لیست چې کوم دویم په سوشل میډیا باندې گردش کوي سینیټر سید علي ظفر د د طرف نه چې کوم لیست راغلی دی نو هغې کې د محمد سهیل افریدي سی ایم دغه نوم هم شته، جنید اکبر دغه نوم هم شته او شاهد خټک دغه نوم دی پکې، سینیټر اون عباس بوبي او تیمور خان جګړه او د نوخار حاجي زرعالم خان د دې نوم هم پکې شامل دی. د دې 2 لیستونو نه پس چې کم سیاسي مبصرین دي، کم سیاسي حلقې دي نو هغه په دې باندې بحث کوي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي قیادت ترمنځ د رابطو فقدان دی او که نه دې کې اضافي او لیست هغه اسې جاری شوی دی د غلط فهمیانو پیدا کولو دپاره. به هر حال دا به سبا ثابتېږي چې اوریجنل لیست کومو اصل ملاقاتیان هغه کوم دی او ملاقات به څوک کوي. لږ وخت مخکې سهیل افریدي په د چې کوم اجلاسو د پارلیماني کمیټۍ هغې نه پس میډیا والو سره ډېرې کلاو خبرې وکړي. هغې کې هغوی د ملیټري اپریشن حوالې سره چې کوم خبره وشوه چې مونږ دلته کې کوم سیاسي قیادت راجمو نو د امن و امان صورتحال سره زمونږ د ټوک موقف دی، د ټوک پالیسی ده او بیا خاص کر د ملیټري اپریشن حوالې سره چې هیڅ قسمه مونږ داسې اپریشن چې هغې کې اضافي چې کوم نقصان کیږي کولیټرل ډیمیج، مطلب دا دی چې غیر هدف
چې کوم وي هغه چې کوم د چا ټارګټ نه وي او هغه پکې ټارګټ شي ټارګټ اړو پته نه لګي او عام خلک هغه ټارګټ شي نو دغه شي خلاف او دی باندې اکثریت چې دی نو هغه فیصله وکړه هغه د دې سره اتفاق وکړو چې دا نه دي پکار دې حوالې سره پالیسي صوبایي حکومت هغه هم را روانه ده سهیل افریدي نه تپوس وشو چې ته به سبا اوس خو 12 اورېدلي دي نو مطلب ته به نن جیل ته ځي ته به خان سره ملاقات کوې نو هغه یو خبره وکړه چې چونکې دلته سینټ الیکشن هم دی به هر حال سبا پورې لا ډېر ټایم دی موږ به ګورو چې ملاقات له څوک ځي لازم به که نه به ځم بنیادي خبره هغه ته چې کوم پیغام را رسېدلی او کوم د عمران خان خور چې کوم کابینې حوالې سره پیغام را رسولی نو نن ټوله ورځ او بیګا تیره شوې شپه چې دا تر اوسه پورې نو د هغوی ټول فوکس دې ټایم کې په کابینه باندې دی چې کابینې کې به څوک وي کابینه څنګه جوړی شي او وړه دې وي خو یو شی چې جوړ شي چې د صوبې د سیاسي صورتحال دې ټایم کې د خلقو خبره ختمه شي چې دلته کې خو یو خلا ده بغیر آیین او قانون دا صوبه چلیږي نو ملاقات دپاره هم رابطې شته ملاقات هغه به هم کېږي خو بنیادي فوکس چې دی نو دې ټایم کې هغه په کابینه دی دویم طرف ته په خیبر پښتونخوا کې د گورنر تبادلې حوالې سره ډېر اهم پیشرفت هغه روان دی اهم خبرې مشورې هغه روانې دي او ویلی کېږي دا مختلف قسمه نمونه اخیستی کېږي د سابق وزیر اعلی افتاب احمد خان شیرپاو چې دې صوبه کې ډېر اهم غړی دی سینیر سیاستدان بزرگ سیاستدان ورته مونږ د دې صوبې ویلی شو او ډېر وخت نه د سیاست نم یو طریقې سره کناره کشو او اچانک نوم منځ ته راغلی دی ویلی کېږي دا چې موجوده گورنر دا لرې کېږي او افتاب احمد خان شیرپاو هغه گورنر جوړیږي بل طرف ته جی د جنرال علم خټک نوم هغه هم زیر گردش دی او دې باندې هم رابطې هم شروع دي بحث هم شروع دی او هر چا خپل ځان دپاره دې ټایم کې لابینګ هم شروع کړی عالم خټک صاحب هغه هم وړوکی نوم نه دی او جرنیل دی او په دې صوبه کې د اف سی کمانډنټ پاتې دی او ډېر بنیادي اپریشنو کې حصه اخیستې ده او پاک آرمي کې ډېر اهمو پوسټونو باندې پاتې دی او بلکې سیکټري دفاع پاتې دی نو یو ډېره لویه تجربه هم لري او د سیاست کې هم یو خپل رول لري رابطو حوالې سره که ویلی شو یو ژوندی کردار د خپل سرویس دوران کې ادا کړی دی نو هغه باندې هم خبره کېږي بل طرف ته یو حلقه دا هم پکې خبره منځ ته راغلې ده چې پرویز خټک صاحب د هغه نوم هم په دې کې اخیستی شي چې مشرای نه پس چونکې گورنر د اهم پوسټ چې د تیر الیکشن کې کمې حلقې چې گورنر باره کې خبرې کوي نو کېدی شي چې پرویز خټک صاحب گورنر شي به هر حال لابینګ دی خبرې دي او دې باندې خبرې کېږي او مشورې هم جاري دي رابطې هم جاري دي سفارش هم جاري دي چونکې ډېر غټ سیټ دی او په دې کې په ټول ملک کې د ټول ملک د سیاست جوړ توړ هم په دې گورنرۍ دې سیټ باندې دی دا صرف یو عام سیټ نه دی چې په دې باندې جي جمعیت علما اسلام د هغوی د طرف نه هم ډېر لوی دباو دی هغوی ځان دپاره دا سیټ غواړي پیپل پارټۍ له به مخکې څه ورکوي چې هغوی نه دا سیټ الي بیا که نه دا صرف او صرف د گورنر تبدیلي هغه فوکس ده د خیبر پښتونخوا سیاست حوالې سره نو که دې حوالې سره نو دا بیا د مقتدر قوتونو طاقتورو حلقو دا ځان له یو تجربه او یو فیصله کېدی شي او دې کې مونږ چې کوم نمونه واخیستل نو دې کې څوک هم مخې ته راتلی شي او هغه دلته کې د گورنر په دې سیټ باندې کېنه